وارقموا للحیة وادهموا للقید. مخکې مسله دا وه چې معتبر په وصفیت کې وصفیت اصلي دی. دا یوه خبره. معتبر په وصفیت کې وصفیت اصلي دی. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره داسې ده چې غلبه د اسمیت وصفیت په نقصان نه رسوي. دا د دوه خبرې شوې. معتبر په وصفیت کې وصفیت اصلي دی یوه، او غلبه د اسمیت وصفیت په نقصان نه رسوي. دا د دوه. نو دا یوه تفریع پرون بیان کړ چې وصفیت عرضي معتبر نه دی او 40 کې وصفیت عرضي دی. دویمه تفریع بیانوي چې غلبه د اسمیت وصفیت په نقصان نه رسوي. نو وامتنع ممتنع دی منصرف کول د اسودو، بلکې اسود غیر منصرف دی، او ممتنع دی منصرف کول د ارقمو. په حال کون د دې دواړو کې للحیة چې دا اسود د تور مار نوم شي، ارقم د برګ مار نوم شي. نو اسودو وضع شوی دی د پاره د ذات من له السواد. ذات من له السواد د اسود اطلاق په مطلق اسود کیږي. بیا وروستو اسودو مستعملینو مختص کو په تور مار پورې، په نوع د تور مار پورې. نو تور مار یو نوع ده، افراد ولا بیر دي. نو دا اسودو بیم غیر منصرف دی. یو پکې وزن پیل ده چې حمزه ده. د کم اسم چې پاول کې ی یا تی یا الف یا نونی دی ته وایي وزن پیل، لکه احمدو یسربو. دا شو. نو اسودو کې یو وزن پیل شو. بل پکې وصفیت ده چې سواد دی، خو وصفیت عام دی، حالن وی کو اصالتن وی. نو پیل حال خو پکې نشته دی، ځکه چې مراد د وصفیت نه کون د شی د دال په ذات مبهمه، او چې دا مختص شو په حیة السودا پورې، نو ابهام خو پکې کم شو، نو هغه وصفیت اصلي پکې ختم شو حالن، خو اصالتن پکې شته. اصالتن دا چې اسود واضح وضع کړی دی د پاره د ذات من له السواد. نو د اصل په لحاظ پکې وصفیت معتبر دی، نه هغه پکې وسم معتبر دی، هغه پکې وسم معتبر دی. ځکه چې معتبر په وصفیت کې وصفیت اصلي دی، او وصفیت اصلي د وجه د قوت نه ګرځي سبب د غیر منصرف، اگر کو په حال نشته خو اصالتا شته. ارقمو کې یو وزن پیل دی چې حمزه بل پکې وصفیت اصلي دی، حالا نه دی خو اصالتن دی چې رقمت دی، چې ارقم مطلق برک ته وایي. خو به مختص کو مستعملینو په حیة الارقم پورې، نو دا وصفیت پکې پیل حال ختم شو، خو اصالتن شته. اوس کو اسود نوم شي د خاص یو تور سړي د پاره، یا ارقم نوم شي د خاص یو برک سړي د پاره، بیا غلبه د اسمیت په وصفیت رااله، وصفیت پکې چورلټ ختم شو. ځکه چې اسود د حیة السودا د پاره نوم شي، نو بیا هم هغه یو نوع ده او د نوع افرادي نو څه نه څه ابهام پکې شته. خو چې خاص ته یو کس نوم شي، نو ابهام پکې بالکلیه ختم شو، نو بیا وصفیت پکې نه دی معتبر. پوه شو پې؟ یا اسود د سپین شخص د پاره نوم شي، نو بیا پکې بالکلیه وصفیت ختم شو، بیا ول اعتبار نشته. و ادهم مطلق خلط وی، او تی نوم کې د خل زنجیر د پاره خل زنجیر و نوع شو. دې کې یو وزن پیل یا بل پکې وصفیت ته حالن کو نشته، خو اصالتا شته. خبر اخلاص شو. اوس د التانیث پورې په دې کرخه کې تاسو ته بله مسله بیانوي. هغه مسله داسې ده، قاعده دا ده چې کله یو اسمي
په دې اسم کې انصراف ظاهر او ښکاری او غیر انصراف پکې وهمي توهمي او وهمي. نو آیا منصرف کول اولادی کو غیر منصرف کول اولادی؟ یو اسم دی چې په دې کې انصراف ظاهر او ښکارا او قطعي دی او غیر انصراف پکې توهمي او وهمي دی. نو دا کلمه به منصرفه کې که غیر منصرفه کې؟ نو جمهور حضرات سره د کاپی والا چې ابن حاجب دی دی وی دا کلمه به منصرفه وي، ځکه اسم چې دایر شي په مابین د انصراف او غیر انصراف کې نو انصراف اولاد دی، غیر انصراف خلاف القیاس دی، انصراف اولاد دی. نو جمهور وی چې دا کلمه به منصرف وي او غیر انصراف ممتنع دی. او بعض علما وی چې غیر انصراف جائز دی خو مع ضعفین، ضعیف دی خو جائز دی. نو کاپیه وی وضعف ممتنع دی منع افعا، غیر منصرف کول د افعا للحیت چې دا د زوړ مار نوم دی، د زوړ مار نوم دی، افعا زوړ مار ته وی. و اجدل ممتنع دی غیر منصرف کول د اجدل للصقر چې دا د باز نوم دی. سو کوئی صقر باز ته وی، سو کوئی چې صقر د باز نه قوي مرغه دی، هغه په سینه کې قوي دی د باز نه. و اخیلو ممتنع دی غیر منصرف کول د اخیلو لطائر چې د مرغه نوم دی، هغه مرغه چې په پنجو کې تور تور ټکی، په پنجو کې تور تور ټکی. اوس افعال اجدل او اخیل دک یو سبب دی چې وزن فعل دی، یو سبب دی چې وزن فعل دی، ښکارا پکې بل سبب نشته. نو دا یې تقاضا کوي چې کلمه دی منصرفه شي، کلمه یې شي منصرفه شي، ځکه یو سبب دی او دا یو سبب قائم مقام د دوو نه دی. خو توهم پکې د دویم سبب شته، هغه دا چې توهم د دې شته چې افعا مشتق د فعوت نه دی، فعوت او فعوت خبث ته وایي او خباثت یو صفت دی. نو افعا د غیر منصرف شي، یو د پکې وزن فعل شي بل د پکې وصفیت شي. دا وصفیت پکې په اعتبار د توهم د اشتقاق سره دی. خو شینکي مولوي صاحب دا چې افعا مشتق د فعوت نه دی دا اشتقاق یقیني نه دی، دا اشتقاق توهمي دی. اشتقاق څه دی؟ توهمي دی. اجدلو د مشتق د جدل نشي، جدل قوت ته وایي. دا چې اجدلو مشتق د جدل نه دی دا اشتقاق توهمي دی، دا یقیني نه توهمي دی. اخیلو د مشتق د خال نشي او خال تور ټکی ته وایي، توري نقطې ته وایي، نو دا اشتقاق د اخیلو د خال نه دا توهمي دی. نو چې توهم د اشتقاق معتبر شي نو بیا پکې دوه سبب دي، یو وصفیت چې خبث جدل او خال دی، ایو پکې وزن فعل دی چې حمزه ده. او کو توهم د اشتقاق معتبر نشي بیا پکې یو سبب دی چې وزن فعل دی او دا کافی نه دی. نو دا کلمات دایر شو په مابین د انصراف او د غیر انصراف کې. او قاعده نحویه دا د جمهور په نيز یو اسم چې غیر انصراف توهمي دی او انصراف ظاهر او ښکارا یقیني دی نو کلمه به منصرف او غیر منصرف کول ممتنع دي. او بعض حضرات وایي چې نه غیر منصرف کول جایز دي خو ضعیف او کمزوري دي. خو کاپیا په نيز د جمهور دا انصراف یقیني دی او غیر انصراف ممتنع دی. نو وضع په ممتنع دی غیر منصرف کول د افعا په دې شان چې دا مشتق د فعوت نشي او فعوت خوب استوي
یو پکې وسپیت شي چې خو بسته وزن پیل او ممتنع د غیر منصرف کول د اجدلو چې مشتق د جدل نشي جدل قوت ته وي شته د څه شعر په دې چې جدل قوت ته وي وقوفا بها صحبي على مطيهما يقولون لا تهلكوا اسم وتجلدي ترپوي چې د خولې دغه کوي لخولتا اقلال ببرقت سحمدي تلوه كباقي الوشم في ظاهر اليدي وې د خولې د پاره کندرات دي د خولې تروري د پاره او د کندرات د په شکل او د پسرلی باران نشي دي نو دا دیوالونه دي سي سپین کړي دي او خيري ميري ته وړي دي دا سي سپین کړي چې تبوي اغه جنۍ په مړوند باندې خال لګولې او لګوخه شوی لګ بیرته سپیر شوی نو په حال کونه د کندراتو کې چې ودرولې دي دغه په خوا کې زما ملګرو او خان او مال تسلی راکې چې خیر دې مجاړه او مخه پکېګه د غم نه وتجلدي او په زور په ځان کې قوت د صبر پیدا کا د صبر مظاهره وکا او په زور په ځان کې قوت د صبر پیدا کا مال تسلی راکې شورپا شاعر فرمای نه وای خان جاهلیت شاعر د اسلام نه مخکې تیر شوی اتانی سبتای حال با ته یو ټکی پاتې شو هغه دا چې د موصنف په نسبانه خو انصراف د دې کلماتو یقیني ده